मुआज़्ज़ज़ मुसलमानानो, तास्तमाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाक़या शुरू करे वा। च पदे वाक़या के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उम्मत ता बेशुमार नसीहतुन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाजिरा बीबी और इस्माइल अलैहिस्सलाम द मक्के मुकर्रमे पज़मका के प्रेखुद। हाजिरी बीबी और तदरीक करत आवाज़ उका चितमुंग चाहता परे दे पद्रेम करत वर्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाइल ज़तासो अल्लाह तपरेदम और अल्लाह पर हुक्म परेदम। बाज़ो रिवायात तो किरादी जिब्रील अलैहिस्सलाम रागे आओ हाजिरी बीबी ते ओ फरमाइल वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम चित्तदी जे के प्रेख वे न द चापा अमरे प्रेख वे। हाजिरी बीबी वर्तो फरमाइल च द अल्लाह पर हुक्म न जिब्रील अलैहिस्सलाम वर्तो फरमाइल ते यो काफी ज़ात तपरे खोदे। अल्लाह पाक दा इंसान तो खुसूसन मुसलमान ता दा हर सन काफी दे च अल्लाह द सरई नु ब्या सगम दे। न इब्राहीम अलैहिस्सलाम द हाजिरी बीबी न लाड़ देजान सर सतवान और कजूरी रागस्त्यो आगे द्री उरज़ पर कारो का द्री उरज़ बाद अगर उब ख़त्म शुए और कजूरी और सतवान ख़त्म शु। हाजिरा बीबी उम तगिशो इस्माइल अलैहिस्सलाम उम तगिशो। इस्माइल अलैहिस्सलाम बकल द तंदिन उजड़ लो कल बे खामोश बेहोश बश मोर खोड़ेरा मुशफ़िक़ई और मर्ग इंतहाई सख्त है। हाजिरा बीबी पासे दा द हरम शरीफ सर नजदीक द्वा डेरा कई वे गुरुना यो ते सफा वे यो ते मरवा वे। द सफा घर तौखता चरदी उचत डेरा कई तौखी जम चरता आबादी बपा नजर राशि इसो के उन लीदा लोराकुश्व प तरफ द मरवा। अल्लाह दे मुंगा होता सो टोल हज तबूजी अलता उस चिकम दे के हाजिरी बीबी मंडवाले दन अलता शनर आडू न लगी दिन सफात निजदीदी और द मरवान लग लरी दी दगजे कंदो कंतो नो हाजिरा बीबी ची देजे तराकुश्वा नो नजर द इस्माइल अलैहिस्सलाम ना गायब शो नो दलते मंडकलो बिया द्वशन राडूना अख्वा नूर लगी दले दे च अलतौरा से दनो नजर पे इस्माइल अलैहिस्सलाम ओ लगे दनो बिया पाराम शो नो मरवा तो खता दासे वो चक्कर बराबर इकड़े
دا ټول تکلیفونه د هاجری بیبي دا د الله د حکم د پاره الله ته د هاجری بیبي دا منډه دومره خوښ شوه چې قیامت پورې څوک حج کوي او عمره کوي هغه منډه بوي دا د الله قانون دی چې څوک ځان الله ته وسپاري الله نه ضایع کوي دې ټیم کې د ځنګل نه یو زمری راغی تر سوچ هاجره بیبي اسماعیل علیہ السلام ته رسیدا دا غینه پهل زمری رو رسیدو زمری اسماعیل علیہ السلام یې بوی کو لکه یخکته کړه واپس روان شو الله د مکی مکرمه د ځنګل د زناور دومره قدر وکړ چې خان کو اسماعیل علیہ السلام په دې شګو کې خپې والي الله ورته چینارو وستا یا جبرئیل علیہ السلام راغه او وزر مبارک باندې دا شګي واله آی کې چینارو و حالان کې عربو کې د وبوډر قلت ته دا د ابراهیم علیہ السلام معجزه وا یا د اسماعیل علیہ السلام معجزه وا او د هاجری بیبي کرامتو خلاف العادت کاروش اوبروته اوبرا خټ کې دین او هاجری بیبي خپل جبه کې ورتوي زمزم سمانا چې ادرېګا نبی علیہ السلام فرمائی کہ هاجری بیبي ورته زمزم نه ویلې نو دا زمزم دا چینو کوی چې دا به د عام اوبو غوندې روانه وي اوس نه روانېږي د زمانه بادشاہان واغې ته پیپونه ولګول او خپل بنگلو ته بوتله لیکن وبلا نړې هغه وب بوړي پیپ کې نزي دا یو علاقې نه بل علاقې ته بند دي نو چې کله وب پیدا شوی خو شګوا شاړه وا مارغان پیدا شو ځکه مارغانو تعلق د وبو سره دی مکه مکرمه کې د رسول الله مبارک د کور مبارک نه اخوا غر دی او د غر نه اخوا لار وا دی لار باندې یو تجارتی قافله را روانه وا د بنی خزاعه او بنی خزاعه کې دا قبیله چې وا نو دا د اولاد د جرهم نوا دا پدې کې یو خاصه قبیله وا بنی جرهم ورته وي هغه په دې لار تیرې د برابر مارغان ولید قافلې مشروي چې مارغان په دې شاړ ازمکه کې سکای مارغان هغه ځای کی وی چې کم ځای کې وبای نو یو کس ته وی ته ورشه وګوره نو هغه د غر نه راوړې ده چې وکته زنانه ناسته د وړوکې ماشوم دی وسره وبدي خسته ورته وی یا بیبي دا وب چرته وی نو هغه ورته دا ټوله قصه وکړه نو قصه خوړه خوندورې مزیدار وګدم هغه خو الته انتظار کو نو هغه ورپسې بل کسرو لګو نو اغم قصې تکې ناسېدا نو دریم کسرو لګو اخره کې د قافلې خپل مشر راغ ټول واقع وورېدا هغه ورته داسې چل وکړو چې موږ به تعالی د خوراک سيزونه درکو ته موږ له دا وبران کې حاجره بیبي ډېر وخيار وینا چینه نه درکوم د وخت او د ضرورت موافق به تاسو خوراک را کوي من به د ضرورت موافق تعالی وب درکو د دې وبو د مالک نه جوړو
ځکه دا خصوصیت الله پاک موږ له راکړی دی چې موږ د اوبو مالکان ګرځولي د دنیا، نو د دې بل څوک موږ مالک نه جوړو. فیصله په دې وشوه، قافله راتاو شوه او ملته آباد شو. عربو کې د اوبو ډېر قلت ته اوس هم چې څوک تلي پته ورته لګي هلته اوبه ډېرې کمې دي. د حاجیانو ته په ټینکرو باندې اوبه راځي او لوی تجارت په سعودي کې هغه د اوبو دی. بهرحال بني جرهم قبیله هلته آباد شوه. اسماعیل علیہ السلام او حاجره بیبي او ملته اوسېده. اسماعیل علیہ السلام چې لوی شو نو بیا همدغه قبیله کې واده وکړه او دغه قبیله چون کې عربانو نو د دوی نه عربي هم زده کړه. ابراهیم علیہ السلام شام کې اوسېده خو کله کله به چکر را لګاو. نو یو ورځ راغی تپوس یې وکړه د اسماعیل علیہ السلام چې د کور چرته دی؟ چا ورته وی دا مخامخ کور دی. ابراهیم علیہ السلام ورغی او ورته وډبه. کور کې اسماعیل علیہ السلام نو بیبي ووی څوک وای میلمه ما د ابراهیم د اسماعیل علیہ السلام تپوس کوم ویا خو نشته غر ته تللی دی یا ښکار ته تللی. ورته وی چې د کور حالت هم څنګه دي؟ بعضې زنانه چې هغه ډېر زیات شکایتونه کوي. هر ټیم کې د الله پاک شکر ادا کول پکار. ورته وی من خو ډېر سخت حالت کې یو، زندگی مو ډېره زیاته بیکاره ده. وی ښه چې خاوند دې راشي ورته ووایه چې میلمه راغلی او ویلې چې د خپل کور د دروازې درشل دې بدله که، دا ښه نه ده. اسماعیل علیہ السلام چې راغی نو په کور کې د خپل والد محترم د ابراهیم علیہ السلام د بدن خوشبوئی پوزې ته راغله. ورته وی څوک خو نه و راغلی، و یو کس راغلی. وی سیوی وی چې د کور د دروازې درشل دې بدله که. ورته وی دا زما پلار ابراهیم علیہ السلام او ما ته وصیت وکړه چې دغه بیبي دې بدله که، نو زه خپل د پلار کور ته او زما د طرف نه طلاق ہے. مونږ او تاسو د پلار خبره نه منو که نه. ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام ته سوال جواب کور کې پرېښی او بچے لگی او د پلار د حکم د خاطر خپل کور والا طلاقی. څومره اوچت خلک و، څومره تابعدار. د دې زمانې ځوانان د خپل پلار او د مور د خاطره خپل بیبي خفه کوي نه. ما ته یو سړي وي زما پلار ما ته وي چې ښځه دې طلاقه کا. مې تا ورته څه وي؟ ما ورته وي چې زما مور بوډۍ ده او ته خپله ښځه طلاقه کا. نافرمانه مخلوق دی. اسماعیل علیہ السلام دومره تابعدار دی، پلار یې لیدلی نه دی، صرف سوال جواب یې پرېښو خپله بیبي طلاقه کړه. بیا څه موده پس راغی، بیا یې تپوس وکړه نو چا ورته کور وښوده نو بیا نه و. بیا د بیبي نه تپوس وکړه وایي د کور حالت هم څنګه دی؟ وی الحمدلله هر څه ډېر او تیر دي. وای اوس هم کور کې څه دي؟ وی 3 څیزونه. وی څه؟ وی یو غوښې راکره ډېرې دي، بل وی پی راکره ډېرې دي، او د زمزم ښایسته پاکې اوبه راکره ډېرې دي. ابراهیم علیہ السلام دعا وکړه یا الله د دوی په غوښو کې برکت واچې، د دوی په پیو کې برکت واچې، د دوی په اوبو کې برکت واچې. نبی علیہ السلام فرمائی
که دغه ټیم کې د اسماعیل علیه السلام په کور کې دانې وې او ابراهیم علیه السلام ته د دې بیبي دا خبر رسېدلی وې دعا یې کړې وې مکه مکرمه کې به د ټولو نه زیاتې دانې بیا کېدې خدا الله پاک په هر یو کار کې راځي نو هغه ټیم کې دانې نه وي نو چې کم سیزونه وو د هغې دعا یې ورته وکړه او داسې دم د زمزم اوبه نه ختمېږي ټوله دنیا کې تقسیمیږي مکه مکرمه کې د ټولو نه زیاته غوښه ده او د ټولو نه ارزانه غوښه ده ګورئ د سبزۍ نه هلته غوښه ارزانه میلاویږي سپۍ د دنیا دا د ابراهیم علیه السلام دعا وه بیا ابراهیم علیه نو اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام بیبي ته وی چې خاوند شي ورته ووایه ستا د کور د دروازې دا درشل خلا دا مضبوطه کا نو چې اسماعیل علیه السلام راغی نو بیا د پلار خوشبویي پې ولګېده ورته وی څوک خو نه و راغلي وی یو کس راغلی وی سیوې وی چې دا ستا د کور د دروازې دا درشل ډېره ښایسته ده دا مضبوطه کا وی تی راته یاده کړې چې دا د ښه بیبي ده او دا ځان سره وساته بیا په درېم کرته ابراهیم علیه السلام راغی چې راغی نو بې دروازه وډبوله نو بیبي راووته وی خاوند دې څه شو وی اخو بهر ته تللی دی کور کې نشته ورته وی حاجره بیبي چېرته ده وی اخو وفات شوې ده بیا حاجره بیبي وفات شوې وه شپېتو کالو عمر کې او د اسماعیل علیه السلام عمر دغه وخت کې 60 کالو د ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې زه به ستا د خاوند انتظار کوم چې راشي نو بیا د حتیم سره خواته مقام ابراهیم سره کېناستېده چې د غرمې ټیم شو نو اسماعیل علیه السلام راغی ابراهیم علیه السلام ته غاړې چاپېرې کړې ځکه بچې انسان ته ډېر ګران یو پلار هم ډېر ګران یې ډېره موده وشوه 60 کاله شوي وو دواړه حرم شریف کې کېناستېده ګپ لګئ نو ابراهیم علیه السلام ورته وی بچیا الله پاک ما ته د یو څیز حکم کړی وی د کم څیز وی یو کوټه جوړم کعبه مبارکه جوړم عبادت خانه او جماعت جوړم چې مسلمانان راځي او دلته عبادت کوي بچیا په دې مقام کې یو تاریخي کمره وه کعبه مبارکه وه چې ملائکو حضرت آدم علیه السلام ته جوړه کړې وه او بیا د نوح علیه السلام په طوفان کې ختمه شوې وه نو که دې خوښه یې دواړه به دا کعبه مبارکه جوړه کړو هغه ورته وی ډېره ښه ده وایي راځه چې کاڼي راوړو نو د 5 غرونو نه یې کاڼي راوړه یو ته توری سینا وای دویم ته توری زیتا وای دریم ته جودی وای سلورم ته جبل لبنان وای او پنځم ته جبل حرا وای توری سینا او توری زیتا جبل لبنان او جبل جودی او جبل حرا دی 5 غرونو نه کاڼي راغونډ کړه علما دې کې راز وای دا ولې وی ځکه چې په عربو کې د ټولو نه غټ غرونه دا 5 دي او د دې 5 غرونو نه کاڼي ابراهیم علیه السلام را جمع کړه دې خبرې ته اشاره ده چې کله حاجی حج ته لاړ شي او د بیت الله شریف نه طواف کوي او حج کوي الله پاک ورته عملنامه کې دومره نیکۍ اچوي چې څومره دا 5 غرونه دي د حج غوندې مقبول عمل
او مرتبه والا عمل ګورې نشته. خو حج کول ډیر ګران کار دی. الته شیطانان وشتي، شیطان درته وایي دلته گزار کوه ستا نمبر دی، او چې پیر پوټ کوزیږي او کوز شي بیا زما نمبر دی. خو زمونږ استاسو د زمانې حاجیان چې کله د حج نه فارغ شي ملته ته حج پاتې شي، ملته کنځلې کوي او لانجې کوي، او چې دلته راشي نو شیطان ورته وایي وګوره دا پوله دې کږه ده، دې ګاونډي سره دې پټی شریک دی او دا پوله کږه ده، دا نیغه کا، دلته ونې وکره، دلته دا کار وکړه، دلته دا کار وکړه. الله دې زمونږ استاسو حاجان نیکان کی. د حج غوندې بهترین عمل نشته. ګوره نو د دې پنځو غرونو نه الله پاک کاڼي ذکر راوړه. ابراهیم علیه السلام ته وی دې پنځو غرونو نه کاڼي راوړه د دې دپاره چې د حاجیانو دا نیکۍ سیوا شي. اوس پته نه لګېدله چې کومه کعبه آدم علیه السلام ته ملایکو جوړه کړې وه هغه څومره وه. نو الله پاک ورته وریځ رولیږله او بالکل د کعبې مبارکې د پاسه ودرېده. جبریل علیه السلام ورته وفرمیل ابراهیم علیه السلام دې وریځ ته ګوره د دې موافق لاندې بنیاد وکنه. څومره چې بره وریځ ده نو دومره لاندې د کعبې مبارکې بنیاد دی. ابراهیم علیه السلام د هغه زمانې سره چې کومې بلچې وي یا چارې وي دواړه ولګېدو، بنیاد یې وکنو. بنیاد ځکه ډوب شوی چې د نوح علیه السلام په طوفان کې ټوله ځمکه اوبو نیولې وه نو په هغې شګه راوړېدلې وه. لاندې یې وکنو نو بنیاد راښکاره شو او په هغې کې یو کاڼی راووته، په هغه کاڼي باندې 3 کرښې لیکلې وې. یوه کرښه دا وه لا اله الا انا رب البیت، بل معبود نشتا منگر زیما چې رب د دې کور ما، زه هغه ذات ما چې آباد ځمکې ورانوم، وران ځمکې آبادوم. د نوح علیه السلام نه پیل ځمکه آباده وه، ورانه شوه، اوس ورانه ده او سپیره ده، الله وایي زه آبادوم. دویمه کرښه دا وه چې لا اله الا انا رب البیت، زما نه بل معبود نشته، زه رب د دې کور ما، زه هغه ذات یم چې څوک مونځ نه کوي ابه رسوا کوم، چې څوک مونځ نه کوي ابه رسوا کوم، هغه به دنیا او په آخرت کې شرمنده کوم. دریم نمبر کرښه دا وه لا اله الا انا رب البیت، زما نه بل معبود نشته، زه رب د دې بیت ما، زه هغه ذات یم چې سرکشه خلق هلاکوم. څوک چې سرکشي کوي زما نافرمانی کوي 2-3 ورځې به زندگی خوي، بیا به عاقبت خراب یو خراب زندگی سره مخامخ کی. بهرحال بنیادونه راښکاره شو. ابراهیم علیه السلام ګلکاری کوله، اسماعیل علیه السلام به وله کاڼي راوړل او خټه ورته برابرول. چې کله کعبه مبارکه داسې ځای ته ورسېده چې قوازه یې غوښته، نور ابراهیم علیه السلام نه رسېدو. دا اوس چې کوم ځای کې کاڼی دی او د هغې نه جنګلت او د دې ته مقام ابراهیم وایي. دغه کاڼي کې دا کمالو چې څومره ابراهیم علیه السلام به اوچتېده، دیوال به اوچتېده نو کاڼی به پخپله اوچتېده، بیا به چې ابراهیم علیه السلام راکوزېده نو کاڼی به ښکته شو. نو دا د ابراهیم علیه السلام دپاره قوازه الله پیدا کړه او په دې کاڼي کې د ابراهیم علیه السلام د پوندو چاپ
او د ګوتو چاپ موجودو. دا جنگله خو په اوس لګېدلې ده، نو مخکې به خلکو دا مسکه او مګلو به، نو د لاسونو د دې ډېرو مګلو سره هغه چاپ ختم شوی دی. اوس هم چې ډېر سوچو کې نو ښکاري که نه ډېر نه ښکاري. چې کله کعبه مبارکه داسې ځای ته ورسېده چې کوم ځای کې حجر اسود لګېدلی، خواته ورسره یو غر دی جبل ابي قبیس ورته وایي. جبل ابي قبیس ابراهیم علیه السلام ته آواز وکړه، ویا ابراهیم خلیل الله ستا یو امانت ته ما سره راشه، پهله دا امانت والو بعد کې کعبه مبارکه جوړوه. نو پاغې کې حجر اسودو. نوح علیه السلام چې کله د طوفان معامله ختمه شوه او د کشتۍ نه راکوز شو، نو حجر اسود چې دی دا د آدم علیه السلام زمانه کې راغلی، دا د جنت کاڼی دی. علما د تاریخ وایي چې کله دا پیله دا کاڼی نازلېدو نو دی داسې رڼا کوله چې زنانو به د دې رڼا ته تارونه جوړول، وړی به یو ځای کول او سرخه به ورته کوله. بیا د دې خلکو د دې پلیتو د بدو اعمالو په وجه باندې دا تور شوی دی. نو ځکه ورته حجر اسود وایي، معنی هغه کاڼی چې هغه تور دی. نو حضرت نوح علیہ السلام بیا دا کاڼی راواغسته او جبل ابي قبیس کې کېښو. نو دا یو امانتو. نو ابراهیم علیہ السلام ورغی او حجر اسود راواغسته د خپل ځای کې کېښو او د کعبې مبارکې بنیاد برابر شو. دو دروازې ورته جوړې کړې، یو مشرق طرف ته یو مغرب طرف ته. او د در اوس خدا درشل اوچته ده. ابراهیم علیه السلام چې کومه دروازه جوړه کړې وه د هغې درشل په ځمکه پورې نښتې وه. نو خلک به په یو دروازه دننه کېده او په بله دروازه باندې به وته. دننه کعبه مبارکه کې چې دی نو هغې کې به یې منځونه کول. نو د کعبې مبارکې بنیاد ابراهیم علیه السلام برابر کو. بیا همدقه طریقه باندې کعبه مبارکه وه تر دې پورې چې نبی علیه صلات وسلام الله پیدا کړ او د حضور عمر 30 کاله شو. نو چې 30 کاله شو نو د کعبې مبارکې عمر څومره و؟ 2000 کاله. څه د پاسه 2000 کاله ته رسېدلی. نو د دې دا دیوارونه خراب شوي وو، چتې خراب شوی. نو قریش راجمع شو چې موږ به د کعبې مبارکې دوباره هغه دوباره جوړه کړو، هغې کې به ترمیم وکړو، دوباره به یې جوړه کړو. نو کعبه مبارک یې ورانه کړه. دوی چې کومه چنده را جمع کړې وه هغه چنده کمه شوه او کمره غټه وه. نو مشوره یې وکړه چې پیسې کمې دي او آبادي سیوا کېږي، رانه څنګه کوو؟ نو په کعبه مبارکه کې 3 ترمیمه وکړه. یوې وله دروازه یوه کړه، نو د یوې دروازې د خرچې نه ځان بچ کړ، پیسې کمې جمع شوې وې. دویم دروازه یې نیمه کړه، درشل ځمکې سره اونه لګوله، بره کړه. نو اوږده دروازه هغې باندې ډېره خرچه راځي او لنډه دروازې باندې کمه خرچه راځي. دریم نمبر دا چې دا کعبه مبارکه وړه کړه. دا اوس چې کوم حتیم دی دا وړوکی دیوال دی، دا مخکې کعبه مبارکه کې شاملو، نو دې ته بار کړ. نو اوږده کمره باندې ډېره خرچه راځي او وړه کمره باندې کمه خرچه راځي، نو کمه یې کړه د چندې د خاطره. نو بیا د کعبې مبارکې بنیاد شروع کړه چې کله حجر اسود ته خبره ورسېدله، هرې قبیلې وې موږ به حجر اسود ږدو، ځکه دا خو یو لوی شرف و، یو لوی عزت و. او عرب دومره جاهل خلک و، معمولي څیز باندې به یې مړی کو. اوښان به یې پرېښود چیني طرف ته چې دواړه دا اوښ د چینه کې اوبه وڅکي، که د یو سړي اوښ به د بل اوښ نه مخکې شو هغه سړی به یې وجو. یو لویه فتنه جوړه شوه. رسول الله مبارک ډېر عقلمند او ډېر هوښیار و. عربو ته تقریر وکوئ، جګړه مه کوئ، فیصله به زه وکړم. سار وختي چې د ټولو نه پیله حرم شریف ته څوک راغی، هغه به دا حجر اسود دی تاخ کې ږدي. خلک وې ډېره ښه ده،
سار وختي د ټولو نه مخکې نبی علیہ السلام راغلو ورته وی عربو د ټولو نه پیل زر عالم خو زه داسې نه کوم زما خوښه دا ده چې د دې حجر اسود د کېښودلو شرف او عزت تاسو ټولو عربو ته میلو شي وی شابه د خپل قوم د یو کس انتخاب وکړي د مشر د یو کس انتخاب یې وکړه او یو صادر خور کو پاغې کې کاڼه کې خو حجر اسود یو مشر ته وی دا صادر اونیسا نو په شریکه باندې اوچت کړ عمر خيار پیغمبر چې به کله تاخت ورسول رسول الله مبارک په خپل لاسونو مبارکانو باندې پاغه تاخت کې هغه حجر اسود کې بیا دا آبادی عمدقه سوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تو فرمایل وی زما د ابراهیم علیہ السلام هغه آبادی ډیره خوښه ده خو ستا د قوم د فتنې نه یریږم که د دې یره را سره نه وی ما به دا ورانه کړې وه ما به یې 2 دروازې جوړې کړې وې ځکه چې اوس الله پاک پر اخیر راوستې ده او د هغې درشل به مې د ځمکې سره لګولې وه کمره به مې لویه کړې وې کعبه مبارکه حتیم به مې داخل کړی وې خو ستا د قوم د فتنې نه یریږم بیا رسول الله مبارک وفات شو بیا دې کې ځل تمیم ابن اسعدو که هغه نه وروستو عمر فاروق صاحب په ترمیم کړی دی بیا زمانه د مروان ابن ملک راله عبدالله ابن زبیر صاحب د مکی مکرمه گورنر شو هغه ته د رسول الله مبارک هغه تمنا او ارمان یادو هغه کعبه مبارکه ورانه کړه داسې جوړه کړه چې څنګه ابراهیم علیه السلام جوړه کړه نو بیا په عراق کې یو ظالم گورنر تیر شوی حجاج ابن یوسف نوم دی که عمر بقا وکړه بیا د هغې کیسه درته وایم یو لوی ظالم تیر شوی هغه بیا مکه مکرمه باندې حمله وکړه حضرت عبدالله ابن زبیر سے بھی شہید کو او زد کے راغے کینہ کے راغے کعبہ مبارک بیا وران کړه او داسې جوړ کړه چې څنګه قریش جوړ کړي و بیا حتیم ته بار کو دروازه یې وکړه او نیمه کړه وی دا عبدالله ابن زبیر صاحب دا آبادی می خوښه نه ده اوس دا حتیم چې دی دا چې کوم وړ کې دیوال ته و دی دا په کعبه مبارکه کې دننه حصه ده خو دوی بار کړې ده د دې وجه نه طواف په د دې نه بهر کې علما وایي که چا قسم وخوړ چې زه به کعبه کې دننه لمونځ کوم کعبه کې به دننه لمونځ کوم او دې حتیم کې لمونځ وکړو نو دی حانس نه دی قریشو چې کله دا کعبه مبارکه ده او جوړه کړه نو بیا داسې چلو که چې په هغې کې د پیغمبرانو علیهم السلامو شکلونو باندې بوتان جوړ شوي و هغې پکې کېښو او 4 بوتان پکې نور کېښو یو باندې جبریل علیه السلام نوم کېښو یو باندې میکائیل علیه السلام یو باندې اسرائیل علیه السلام یو باندې اسرافیل علیه السلام نو دا ټول 360 بوتان په دې کعبه کې دننه ایښي هغه شکلونه چې د عامو خلکو نه د نیکانو خلکو وګورئ شیطان چې څوک وایي نو دا د په دې نیکۍ طرف ته وایي ګورئ رسول الله مبارک چې بیا مکه مکرمه فتح کړه نو بیا د کعبې مبارکې هغه ټول بوتان مات کړه هغه ختم کړه صرف یو شکل 2 شکلونه پکې پرېښو یو د عیسی علیه السلام په شکل چې دوی کوم بت جوړ کړه او بل د مریم علیه السلام په شکل چې دوی کوم بت جوړ کړه بیا وروسته هغه هم ختم شو پته ولګېدله چې د نیکانو نه څوک فتوان وباسي زموږ د زمانې مریدان د خپلو پیرانو نه شاګردان د خپلو استادانو نه فتوان وباسي او بیا جیبونو کې ګرځي او یې په کمرو کې لګي دا رونو ناروا دي دا شیطان پهل امت سره ګورې دا کار کړ پیر صاحب یا استاد یا عالم هغه تا الله ته رسوي تا جنت ته رسوي فتوان ناروا دي تصویر ناروا دی او چې ته د خپل پیر مبارک تصویر کې خلک ډېر خلک کې ښکلی ما یو کس ته وی کور کې لوی تصویر لګولی او د خپل پیر صاحب نه یې ویستم چې رالو نه د پیر صاحب خپې ښکل کړې
ما ورته ید الله بنده دا تسکه ما ته وی دی کې بت خبر نه کې د محبت لار جدا او د مولیانو لار جدا. ما دا الله بندا پیر سے محترم تصوف دا مونږ او تاسو الله ته رسای. بوتان خو ناروا دي، تصویر ناروا ده. دا پہلا زمانہ کې د حضرت نوح علیہ السلام دور کې ان شاء الله داغي واقعه کې براشي چې خلک په اومدي گمراه کړیو چې د نیکانو نه تصویرونه وستیو او بیا وروسته خلکو هغه ته سجدي کوله. نو ډیر احتیاط کوئ. پیر صاحب ارچا ته ګران دی، استاد ارچا ته ګران دی. خداغه نه فټوان مو باسي بټو کې ګرځوي یا کور کې مزړن کړي او هغه بیا خپلوي دا ناروا دي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ابراهیم انک حمید مجید. معزز مسلمانانو، تاسو ته ما د حضرت ابراهیم علیه السلام واقعہ شروع کړې وه چې د ابراهیم علیه السلام د عقاید و جهان د امت سره ډېره زیاته مینه وه او د نبی علیه صلوات و سلام مینه هم د حضرت ابراهیم علیه السلام سره ډېره وه. منگا و تاسو درود شریف کے ہم یاداو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. نو دا ابراہیم علیہ السلام او دا رسول اللہ مبارک او د حضور د امت زبردست ربط ته پمنس کې ان شاء الله که عمر بقا وکړه دی باندې برته اورس خبره کوم چې درود شریف کې د ابراهیم علیه السلام تذکره ول راغله او دا تشبیه د سوجه نه ده. بہرحال حضرت ابراهیم علیه السلام کعبہ مبارکہ تیار اکڑا. اسماعیل علیہ السلام ور سره او ابراہیم علیہ السلام تیار اکڑا. کعبہ مبارکہ دا اللہ پاک دا عبادت کورو، دا اللہ دا بندگی کورو. جماعت برابر شو، کعبہ مبارکہ جوڑ شو. اس عبادت تا ضرورت تے. عبادت ستوائی انتہائی تذلل توائی. انتہا دا تذلل و انتہا دا تضرع توائی. خپل ځان عاجز کول خو انتہا تا رسول. دا اللہ جل جلالہ دا حکم مقابلہ کی ځان نیسکول چې خدای استا دا حکم مقابلہ کی زما دا سر وجود نشتے سچی دین استادی. سڑے جماعت جوڑ کی، عبادت خانہ جوڑ کی، داغے نرستو عبادتم پکی پکار لے. خپل رب تا د خپل عاجزی اظهارم پکار دے. نو اللہ جل جلالہ د حضرت ابراہیم علیہ السلام د کعبہ مبارک د جوړولو نه بعد خپل بندگانو ته طریقه خای
जुमातम जोड़ को इबादत खानम जोड़ कड़ा न उस बदी की इबादत कवई पल तमाम कुव्वतुन ब खत्माओ या तमन्नागान वर्जोगान इंतहा द आजिज़ई तो ज़रूरत थे नबिया बदर तमिलावेगी द अल्लाह पाक द तरफ न तोहफे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दशपे खूब बुलीदा उस अल्लाह पाक वर्ता इबादत खाई दशपे खूब बुलीदा खूब के वर्ता कसमे बच्चे हलाल का हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और पखपल्लास बाज़ उलमा वही चे इब्राहिम अलैहिस्सलाम बची नो दुआए उकड़ा खुदाया के बचे देरा को नज़म अस्ताद दे नियामत तुम रक़दरुकम चिस्ताद रज़ाद पार बे कुर्बानी कम और हलाल बे कम खुद सिर्फ बचे हुई दम द चाची बची नहीं उसम अगद बचोड़े ररमान गई दा खबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कड़े वा ब्याचे इस्माइल अलैहिस्सलाम लुएशा न इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना खबर ये रवा न खूब के वर्ता दागी तस्करा राला इब्राहिम अलैहिस्सलाम रापा से दौड़े जियात खफा दे जिदा खूब दा अल्लाह दा तरफ न दे और कदा द शैतान द तरफ न दे ब्याह खूब बोली दो ब्याह वर्ता खूब क्यों वेले शु चखपल बचे इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ब्ह का पखपल लास बांधे ब्यारा पासे दो और दी शक क्यों जिदा खूब दा अल्लाह दा तरफ न दे कद शैतान दा तरफ न दे खुदा अरफी उरस चशवा इब्राहिम अलैहिस्सलाम त यकीन उसे जिदा खूब दा अल्लाह दा तरफ न दे अरफी उरस द अख्तर द उरस न दी मखकिनई उरस तवाई दलुई अख्तर च सबा लुई अख्तर नन उरस त अरफा वाई वली वर्ता अरफा वाई अरफा अरबई के पेजंदल तवाई और पनहम औरस इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा खूब उपेजंद च दा अल्लाह दा तरफ न दे और शैतान दा तरफ न दे न पखा फैसले उकड़ा च सबब अखपल बचे इस्माइल अलैहिस्सलाम बोजम और ज़ब्ह कौम में सबा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पल बची इस्माइल अलैहिस्सलाम तवै बचिया यव रसई रावाला यव चाड़ रावाला और राजा इस्माइल अलैहिस्सलाम और तफरमाई प्लार सके इब्राहिम अलैहिस्सलाम और तफरमाई वही गट कुर्बानी कोम द अल्लाह द रजा द पारा द्वाड़ रा रवान दी पलार के वत शैतान राग इस्माइल अलैहिस्सलाम ता वर्तवई शर्त जई पलार दी चरत बूजी इस्माइल अलैहिस्सलाम वर्ताओ फरमाइल
زما پلار قربانی کئی اللہ تزان نجدے کئی شیطان ورتوی تا تپت ادا چستش قربانی کئی وینا وی تا حلالی تا قربانی کئی اسماعیل علیہ السلام ډیر اوخیارو ورتوی پخپل امر کدا اللہ پاما پخپل امر کدا اللہ پا امر شیطان ورتوی و ابراہیم علیہ السلام وی چی دا اللہ پا امر وی چی دا اللہ پا امر بی حلالی نو بیا پا کی چونو چرا کم دا دی ترونو عبادت وی عبادت دیتا وی زان ختم کی خپل وجود قربانی کے پیش کے خپل مال قربانی کے پیش کے جدا اللہ دا حکم مقابلہ کے بیاستا تندے تریو نشی ورطا فرمائی چدا اللہ حکم دے نو بیا مالا چونو چرا کم زینا پکار دا وی ہر ظلبہ دریو مقاماتو کے وی شیطان اسماعیل علیہ السلام تراغلے او اغپا گیٹو ویشتے دے نو اس آل تسلی جوڑ دیا گئی تا شیطانان وائی بعض علماء وی چی دغزینو کی ابراہیم علیہ السلام تا شیطان راغلو او پا ہر کرت ابراہیم علیہ السلام پا وہ گٹکو ویشتے ہو جمرات ورطوی عربائی کے جمرات مانا کانی وشتل وہ گٹکا یو بانے ابراہیم علیہ السلام وارا گٹکی راواغستا او دا سے لاس کی ونی وہ تاوستا علماء چل خودلے دے آلتا چی شیطانو لی نوڑو کے گٹکے براوالے او پا دی مسواک گوتے بے کیے دے او دا دی غٹے گوتے دا نکبو تاڑم کے نو دا سے بے اولے اس ظاہرہ دادا چه ابراہیم علیہ السلام وڑو کے گٹکے راواغستا او پا مسواکا گوتے کی خو دانو کی ورطا عرم کو نو پا دی خو شیطان نخو گیگی دمرا کمزوری گزار باری او معشوم ہم نخو گیگی نو علماء دا دی دو جواب کئیں یو دا چه دا گزار نو دا دا شیطان بیزتی وا چه شیطان تماتا نصیحت کے او قسمون را تخوری نو اخواشا او دا چاپا بیزتی کی درد مقصود نہیں دا چاپا بیزتی کی درد مقصود نہیں زمانگا استاسو پالاخو کی جو سوک چاہتا تو کانی ورتو کی اساڑے خپشی کے خپنشی دا بل ورتوی دا اللہ بندہ پا تو کانو خود تو خوک نشوے اگوی دا خوکی دلو خبر نا دا بیزتی زما اکڑا نو ابراہیم علیہ السلام دا شیطان بیزتی کول غختل چی اخواشا تا دم رسپکا و بیکارے چی ستا دا وحلو دا پارا زغٹ سیزنر عالم معمولی سیزر عالم اخوا کے گا یو خاشے یو بیکار سیزی نو پا بیزتی کی درد مقصود نہیں پا بیزتی کی داغ بیزتی مقصودی او دے سر بیزتی راتلا اکثر خلق دا سیاسی خلق چی دیں دبل کس فٹور والی یہاں سے کمیس راوالی وغیتا اور وانچے ناغتا خود درد نہ رسی گی لیکن اگے کی اگر درد مقصود نہیں پاگے کی بیزتی مقصودی مانا شیطان کرشا اخواشا او باز علماء وائی چه دا گزار دا ابراہیم علیہ السلامو
د نیکانو خلقو د اولیاء د بزرگانو د انبیاء گزار دا د الله گزاری دا د الله گزاری غزوه بدر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کافر باندې گزار وکړ او هغه داسې معمولی وګرځیدا او دومره چغې جوړ کړې د بدر په میدان کې ټولو کافرانو ورته وی ته خو پهلوان د مکې مکرمې سردار دومره مضبوط بدن دی او ستا د چغو فریاد ته ګوره او خوږ شوی هم نه هغه ورته وی تاسو زما زخم ته ګورئ زه ویشتونکي ته ګورم ما باندې گزار خاتم النبیین کړی دی او ما ته مکه مکرمه کې یو ورځ ویلیو ما ورته وی د الله پیغمبره وجنم به دې ده راته ویلیو ته ما نشې وژلی زه به دې وجنم وایي گزار تاسو گزار ته ګورئ او زه ویشتونکي ته ګورم په خدای قسم زما دا وړوکی زخم داسې درد کوي چې د دې د لاسه زه هلاکېدلو والا یم نو ټیک د گزار وړوکی لیکن ویشتونکی ابراهیم علیہ السلام وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما الله فرمایي تا ویشتل نو کړي کم وخت کې چې تا ویشتل وکړو دا ویشتل د الله ویشتل کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مکه مکرمه کې مشوره شوی وه چې رسول الله مبارک به شهید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سار وختي د کور مبارک نه روزي او کافران ورته گیټ خوله کې ولاړ دي نبی علیہ السلام شگر واغستا وجعلنا من بین ایدیهم صدا ومن خلفهم صدا فاغشیناهم فهم لا يبصرون دې په چوف کړو کافرانو طرف ته ورويشتا الله دغه شګه د کافرانو دی سترګو ته ورسوله نو هغه په سترګو لاسونه کې خود او رسول الله مبارک دی وته په غزوه بدر کې مسلمانان چون کې کم 313 کافرانو تعداد سیواو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي زما ربا دا وړو کې ډله د مسلمانانو کدا هلاک شي بیا بز سکو نبی علیہ السلام د اوخي مبارک نه راکوش او لګ شګه را واغستا کافرانو طرف ته ور وشیندله د یو کافر سترګو ته ورسېدا هغوی په خپل سترګو لاسونه کې خودل او مسلمانان ورته وزګار شو د هغوی سرونه قلم کړل وشتل د الله اصحاب الفیل واقعه ما اوریدلې ده ابرهه یو لوی ظالم تیر شوی دغه عراق گورنرو یمن ځان له التکابه جوړ کړي وا او راغې په کعبه مبارکه باندې حمله وکړه الله په توتاګر کی راوستو توتاګر کو پخلو کې کانیو او چې گزار به وک نو دغه کافران به په سر ولګېدو لاندې به تی وته علما وای اوس د مارغه په خوله کې به دومره طاقت څنګه پیدا شي د مارغه خوله کې کاڼې ونیوه او ګزار یې وکړه دومره تیز و چې په سر ولګېده کافر او لاندې تی ووته موږ وایو ګزار د توتاګر کې و خو ویشتونکی الله وګورئ گزار ته به نه ګورئ ویشتونکی ته به ګورئ وشتونکی ډېر سیدار دی او خطرناک گزار دی چې الله دی الله دې موږ او تاسو د خپل گزار نه بچ کی ګورئ افلاطون چې دا د موسی علیہ السلام زمانہ کې تیر شوی
موسی علیہ السلام ته اورز وای موسی علیہ السلام ته د الله پیغمبر وای ستانه مخ کې ما د ډیرو مسلمانانو نه تپوسونه کړی دي خو چا جواب نه دی راکړی نو هغه تپوس ستانه کومه که جواب دی وکړه موسی علیہ السلام ورته وایا ویدارا تو آیا چوشتن کے اللہ ہی گزار اللہ کئی او کم وصل چوی کم گزار چوی کم پن چوی اگا دا اللہ عذابو نئی چی سوک اولی اگا عاجز او کمزور انسان دے وشتن کے اللہ دے او هدف انسان دے دا داسې وشتن کی نبا انسان څنګه بچ کیږي چې الله در باندې گزار کوي نو دا الله نه خود خلاصېدلو ځای نشته نو دا الله دا گزار نه به څنګه خلاصېږي موسی علیہ السلام ورته فرمایل چې وشتن کې څومره تیز وي او هدف خو وشته شي او چا باندې گزار کوي او دی وای ز بچم نو د دې طریقه دا ده چې دا چا باندې گزار کوي دا برا پاس او وشتون کې په خوا کې به ودرېږي گزار نه به بچ څومره تیز سیدار وشتون خو چې بچا گزار کوي او هغه راغی او د وشتون کې سره خوا ته ودرېدو بیا نشي وشته الله وی ففروا الی الله زما د گزار نزان خلاصول غواړی نو ما ترو تختی ما نه به تختی نه بہرحال ابراہیم علیہ السلام گزار وکړ ټیک د گزار کمزور ہو لیکن گزار کمزور ہے وشتن کے قویو شیطان چه اولگی دنو زری زری شو وہ گزارے پکڑی اوپا پیلزے کے بے وہ گزارہ دریم مقام کے بیا وہ گزارہ دریم مقام کے نو اگا پیلتا دغه دریو واړو شیطانانو دغه دریو واړو گزارونو زیبانه اصلتا جمرات تی ولت سلی دی شیطانان مونږ او تاسو ورتوایو ندلته شیطان نشته اوسه خدا د ابراهیم علیہ السلام د هغه وشتلو یاد تازه کول دی ابراهیم علیہ السلام په شیطان گزار کړو ته چې هغه زه ترور سګی نو گزار باو کې شیطان ته داخه چې زګورې د ابراهیم علیہ السلام بچې د ابراهیم علیہ السلام په ملت روانم ابراهیم علیہ السلام ستا خبره نه منلې زم ستا خبره نه منم ومنگا تاسو له پوخ قسم خوړل پاکستان ته برازي کنه برازي پای رپورټ به کوزي کنه به کوزي نو زمونږ اکثر ملګری چې حج تلال شي شیطان خو خک لکولي پاوشتلم د ګل وشتلی چې خفکیګم د ګل گزار د دوستانه و نه پرید دلته چې راشي نو بیا ورانه کوي اللہ دے زمونگا استاسو صحیح حج نصیب کی خپل رضا دے اللہ پاک را لراگی بہرحال ابراہیم علیہ السلام شیطان بانے گزارون اوکڑا یا اسماعیل علیہ السلام شیطان بانے گزارون اوکڑا او بیا مینا تورسی اللہ دے مونگا اتاسو ورطا بار بار بوزی چکل دے شیطانانو نوزائی دے خواہ یو جماعت تیغیتا مسجد خیف ہوئی دا مسجد خیف شانتا دا غرد ہے داسی یو ناو غنده ده اگا ناو سر علتا استاسی یو صلی لگی دلے مناری شکل کی دقا زے کی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام زبح کاؤ نخشتے نہ ابراہیم علیہ السلام اولگی دو اسماعیل علیہ السلام اتڑا پہلا سنے ورطا اتڑا او پخی طرف سملو
مسلم د چې سو قربانی کوي ساروی حلالای نو اول به تړي او بیا به پخی طرف سملای. دا د ابراهیم علیہ السلام سنت تی چې سیم لو پخی طرف. اسماعیل علیہ السلام ورته فرمایل نا پلار ملکی بوي چې اسماعیل علیہ السلام د الله حکم نه مني. ګور پلار ورته خپل لاسونه تړلې دي د خوخه نه چې د الله د حکم د پاره قرباني شي. وی سو کم وی کلومه کا زلا سو خپنه خوځو. دا ډېرې ګرانې خبرې دي. ګوره لاسونو خپې ورته کولاو کړې. بیا ابراهیم علیہ السلام چاړه راواغستا او د اسماعیل علیہ السلام په مړی راکاږي نو کار نه کوي. اسماعیل علیہ السلام ورته فرمایل پلاره بچی ډېر زیات خوږ وي او پلار ته ګرانې. ته چې ما ته ګورې نو ستا زړه را باندې نه کېږي. نو دې چړې ته صحیح زور نه ورکې نو خپل سترګې وتړه چې زما بدن ستا د نظر نه اخوا شي. نو هغه سترګې وتړلې نو بیا هم چړې کار نه کوم. نو بیا ورته اسماعیل علیہ السلام وای الله به خفه شي او د الله په حکم کې خو موږ ډېر رستواله راوسته. ما پړ مخې سملاوه چې دا مخ مې په ځمکه پروزي او د شا طرف نه مې حلال کا. شا طرف نے اسماعیل علیہ السلام حلال او نه حلالې ده. ابراهیم علیہ السلام چړې ته غصه شو وی غرزول. چاړه ورته الله گویا نکړه چې عجب ده نن زه د خلیل او د جلیل د حکم په منځ کې ګیرم. خلیل راته وایي پرې کول کوه او جلیل راته وایي مه پرې کوه. ابراهیم علیہ السلام مخفه کېږه زه د جلیل حکم منم د خلیل نشم منلی. ما ته الله وایي مه پرې کوه او دې کې چړې کار شروع که د جنت نه ګډ راغی. چړې کار شروع که ابراهیم علیہ السلام ډېر خوشحاله شو چې بچی مې حلال که چې وې که تاغه ګړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل علیہ السلام ته یو ورځ فرمایي ورته وی جبریل دا راته ووایه چې چېرته ستړی شوی یې. هغه ورته وی قربان زه نه ستړی کېږم الله راله دومره طاقت راکړی خو دریو مقاماتو کې ډېر ستړی شوی یم. دې وزرو مې داسې بسر کې کړي. وایي کم مقامات؟ یو مقام هغه چې ابراهیم علیہ السلام نمرود ولګېد او ابراهیم علیہ السلام یې اور ته ګزاراو. نو چې کله ابراهیم علیہ السلام را روان شه د اور منځ ته زه سدرة المنتهی کې الله راته وفرمایل زما بنده ابراهیم علیہ السلام اور ته روان دی. شاب منډه کا چې ابراهیم علیہ السلام لازمه کې ته نه رسېدلی اور ته نه رسېدلی نو تی غېږ کې ونیسه. نه دا خو دومره ټیم نه چې ابراهیم علیہ السلام را روان شو زه بره نو دومره تیز رالم چې زما دې وزرو داسې بسر کې کول او ستړی شوم. خو چې رسېدم نو ابراهیم علیہ السلام لا لاندې رسېدلی نو ما غېږ کې ونیوه او بیا مې کېنو. دویم نمبر مقام حضرت یوسف علیہ السلام چې کله رونو کوی ته گزاراو. حضرت یوسف علیہ السلام چې کله رونو کوی ته گزاراو نو چې کله رسۍ وشلوله او یوسف علیہ السلام لاندې روان شو شپېته ګزه ګویو زه سدرة المنتهی کې الله راته وفرمایل ادرک عبدی زما بنده لاندې کا او ګیرې کا چې لازمه کې ته نه رسېدلی چې ته ورته ولاړې.
جبریل علیہ السلام فرمائی زبرن لاندې رالم یوسف علیہ السلام لازمکې ته نو رسېدلی الله راته وفرمیل لاندې یو کاڼی دی په هغې کښېنوه چې ما وکته لاندې 2 کاڼي واپس لاړم الله نه مې تپوس وکړه په کم کاڼي کښېنوم الله راته د کاڼي تعین وکړو واپس راغلم خو بیا هم یوسف علیہ السلام رسېدلی نو دومره تیزۍ کې لاړم او رالم چې یوسف علیہ السلام 15 گزه فاصله کې لاندې نه ورسېدلی ما ورته لاسونه ونیو او په کاڼي مې کښېنم نو دلته ډېر ستړی شوی دریم نمبر ابراهیم علیہ السلام چې کله اسماعیل علیہ السلام حلالو کله چاړه پراخ کو چړې کار شروع کو ز سدرۃ المنتہا کو الله راته فرمایل فورا جنت ته لاړ شه د جنت نه ګډ راولا او اسماعیل علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام د مخ نه اخوا کا او د هغې په ځای ګډ سملوه هغه چاړه راښکا حرکت یې کو زبرو جنت ته لاړم ګډ مې راوسته اسماعیل علیہ السلام مې اخوا که ګډ مې سملو لا هغه دوباره راښکلی چې ما ورته ګډ را رسول نو دومره تیزۍ کې لاړم دومره تیزۍ کې چې زما وزرو داسې بصر کې وکړم دې 3 مقاماتو کې ستړی شو ابراهیم علیہ السلام ډېر خوشحاله شو چې ما خپل بچی اسماعیل علیہ السلام د الله د پاره ذبح کړ چې سترګې کولاو کړې ګډو اسماعیل علیہ السلام اخوا ولاړو ام ډېر زیات خفاو چې زه قربانۍ کې ولې پیش نشم ابراهیم علیہ السلام هم خفاو ولې زما قربانی الله قبول نه کړه جبریل علیہ السلام راغی आवाज ورته وکړه ونادیناه ان یا ابراهیم قد صدقت الرؤیا اے ابراهیم علیہ السلام یقینا تا د خوب صحیح تصدیق وکړه یا ورته الله په خپل आवाज وکړه ابراهیم علیہ السلام مخفه کېږه دا د ګډ قربانی نه ده تا یقینا صحیح قربانی وکړه اوس ګډ ولې قربانی کې ولا راته نو علما د دې 2 جواب کوي یو جواب دا چې ابراهیم علیہ السلام کله اسماعیل علیہ السلام د کور نه را روانو نو اسماعیل علیہ السلام ورته او فرمایل چرته مې بوزي ابراهیم علیہ السلام ورته او فرمایل یو ګډ د الله د رضا لپاره قربانی کو نو پہله ابراهیم علیہ السلام د خلی مبارک نه د ګډ خبره ویسته وا الله خپل دوست دروغجن کو نه د خبره صادقه کړه چې تا د خلی نه د ګډ خبره ویسته دا نو قربانی به هم د ګډ کیږي کله کله الله د انسان د خبره موافق فیصله وکي تاسو ته د حضرت موسی علیہ السلام واقعه کې ویلو خپل خبرو سره به احتیاط کوي الله پاک کله کله فیصله د انسان په خبرو کوي فرعون ویلو چې دا څوک دی دا خو زما دشمن ښکاري آسیه بیبي ورته وی نه دا زما د ستا د سترګو یخوالی دی فرعون ورته وی ستا د سترګو یخوالی دی خو زما نه نو علما وی فرعون وی زما د سترګو یخوالی نه دی الله فیصله په دې وکړه موږ او تاسو بې سوچ او بې فکره لګیا یو خولې له چې څه راځي بس هغه وایو احتیاط به کوئ کله کله الله پاک فیصله د انسان په خبره وکړي نو ابراهیم علیہ السلام د خلی مبارک نه خبره د ګډ ویسته وا نو الله خپل خلیل دروغجن نه کا ورته وی ټیک ته بس ګډه ولا راوسته دیم جواب علما دا کوي چې دا فیصله الله پهل نه کړي وا دا هغه ګړو چې حابیل او قابیل کله قربانی کولا نو قابیل زمیدار او دانی راوسته وي او حابیل ګډباو ګډي راوسته هغه ګډ الله د حابیل اوچت کو جنت ته بوت
دومره کاله په جنت کې سراو د اسماعیل علیہ السلام د قربانی د پاره. علما وی هغه ګډ څومره هغه د اتی عمره غټ شو. ساروی چې ښه خوراک وکړي نو ښه غټېږي. د جنت مست او ښایسته ګیه یې خوړلې وه نو د اتی عمره شو. هغې د پاسه ویښته نه و. بعضې علما وایي چې په هغه ګډ کې هغه هډوکي چې و هم ختم شوي و، صرف وازګه او غوښه پاتې وه. نو چونکې بهترین ګډو فیصله الله پاک د هغې نه پیله کړې وه نو ځکه الله ورته ګډ راوست. نو چې ګډې حلال که غوښه څه شوه نو د علماو پکې دوه قوله دي. یو قول دا دی چې ابراهیم علیه السلام هغه حلال که غوښه تقسیم کړه دغه ځای کې چې څومره فقیران او مسکینانو نو په هغوی تقسیم کړه. بعضې علما وایي دغه وخت کې عادت دا و چې د چا قرباني به قبوله شوه د اسمان نه به اور راغی او هغه به یې راواغسته او به یې سوځو نو اسمان نه اور راغی او دغه ګډې وسوځو. بعضې علما وایي دغه ګډ ابراهیم علیه السلام 3 حصې کو. سی دریاب ته وغورځو، سی په وچه پرېښو، سی ځنګل ته یوړه. نو ځنګل والا د ځنګلو ځناور وخوړه، اوچې والا د هوا مرغان وخوړه، چې کومې دریاب ته وغورځو هغه کبان وخوړه. د ابراهیم علیه السلام د کعبې مبارکې د جوړېدلو نه بعد عبادت وکړه، ځان انتهایی عاجز که، انتها د تذلل وکړه، خپل بچې د الله پاک قربانی ته پیش کړه. موږ او تاسو نن د قربانی ورځې دي، ګرمي ده او روژه را باندې راغلې ده. به موږ او تاسو نه کوو، جګړې مه کوئ یو بل سره، زما روژه ده خوا کېږه. موږ او تاسو د روژې د خاطره زمینداري پرې نه خوا، د روژې د خاطرم کاروبار پرې نه خو، او هر څه کې موږ او تاسو خپل د دنیا نظام صحیح چلو. د قرنګې روژه به د هر څیز د پاره ډال کوئ نه، ملایکې په انتظار دي موږ او تاسو ګوري چې د الله بندګانو روژه نیولې ده، دوی څه کوي، خوشحاله دي که خفه دي. که موږ څومره قرباني وکړو نو د ابراهیم علیه السلام دې قربانۍ ته نه رسي. ګورئ الله دې زموږ او ستاسو د پاره دا رمضان المبارک د ګناهونو د معاف کېدلو سبب وګرځي، او هغسې قرباني موږ او تاسو نه نه کېږي، خو دا معمولی تکلیف او زحمت تی الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. واخر دعوانا الحمدلله. ابراهیم انک حمید مجید عدد ما غفل عن ذکره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز مسلمانانو، ماتا استاد حضرت ابراہیم علیہ السلام واقعہ شروع کړي وا. چې ابراهیم علیہ السلام په پیغمبرانو علیهم السلام کې اولو العزم رسولانو کې یو لوی مرتبه والا پیغمبر نے، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د امت سره ډېر مینه وه. زمونږ او ستاسو د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینم د ابراهیم علیه السلام سره ډېره زیاته وه. نو علماء داغه تاریخ بیان کړي، داغه سه مختصره حصہ مستاسو مخکې وي. نن داغه باقی حصہ چې ابراهیم علیہ السلام وفات شو، نو بیا څنګه وفات شو، او د مقابل دشمن نمرود چې هغه مردار شنو الله څنګه مردار کړم.
د حضرت ابراہیم علیہ السلام په باره کې علما د تاریخ وایي چې کله د وفات زمانه را نږدې شوه د ابراہیم علیہ السلام کی عادت مبارک داو چې ترسو به میلمنو پیدا کړي نو روټۍ خوړنه یو ورځ کور تراغه اوګه دی او میلمن نشته سارا رضی اللہ تعالی عنہا ته فرمایل ویزه خونن ډیر زیات وګم او ملما نشتا ګرځم چرته ملما ګورم چور سره خوراک وکم د کور نه بهر وته او منډه وای یو ځای کې یو بوډا پیدا کړ ورتوی ته سو کې وې ز مسافرم وای رازا د لاس نه رونی و اغا اسرائیل علیہ السلام د بوډا په شکل کې د تولا د لاس نه ونی و کور ته راوستو چې څنګه کور ته راوستو نو سارا رضی الله تعالی عنها او پی جند چې دا خو اسرائیل علیہ السلام ناغه اجړل او داغه زوی د ابراهیم علیہ السلام زوی مبارک اسحاق علیہ السلام او پی جند چې دا خو د اسرائیل علیہ السلام راوست نو غم په جړا شو ملمت وی تبزینا تو ما سر روټي خوريز قبل ملما بیا چرته ملاويږي ابراهیم علیہ السلام د صدقار د پاره بهر وته چراغ نو ملمنو نو خپل بیبی تم غصه شو اسحاق علیہ السلام تم غصه شو وی تاسو د ملما مخ کی جړل نو زما ملما ما نه خفق زب اوس بل ملما چرته ګورم بار ډیر زیات وګرځیدو پیدا نه کو اچھے کم کمره کې به عبادت کو نو هغه تراغه چې وې کته پکې ناستو ورتوی یملما دا خو زما د عبادت زید او دا بالکل کور کې دن نه ده دا زما کور ته به تاسو څنګه راغله هغه ورتوی خفقېګه ما زه تاسو نه کوم ز اسرائیل علیہ السلام ملک الموت اغا ملائکه مچ انسانانو نه روحونه علی ابراہیم علیہ السلام ورته فرمایل دا خو زنه منم اغا ورته دا به معنی وی خچ ملک الموت نو تا کې څه علامه ده اسرائیل علیہ السلام ورته ته اخوا وګوره نو چې اخو یو کته وی اوس دی خو بیا رو ګوره چې وی کته نو اسرائیل علیہ السلام په هغه شکل کې ځان جوړ کړو چې د نیکانو د مؤمنانو نه روحونه علی خيستا مخه داسې پړکارې کو ورته بیا خو وګوره نو چې بیا یو کته او مخه راواړو نو ځان نه هغه شکل جوړ کړو چې کم شکل کې د کافرانو نه روحونه علی بد شکل او خطرناک ابراہیم علیہ السلام بیهوش شو پوش کې راغې نو بیا د بوډا په شکل کې ځان جوړ نو بیا بوله کله کله راته
دې کې بیا سارا رضی الله تعالی عنها وفات شو. د ابراهیم علیہ السلام د وفات نه پهلا عمر مبارک یو 120 کالو کې وفات شو. کله د ابراهیم علیہ السلام ټیم پوره شي بیا خو به دغه ملک الموت راته د سره دوستانه شوه. نو یو ورځ ولا راغی و ابراهیم علیہ السلام ستا ټیم پوره دی. او بعض علما وای په کومه ورځ چې تی روح اغستنو بیا کور کې میلمه نو او د ډیر زیات اوګیو نو د میلمه پیدا کېدلو د پاره وته بهر. نو لري ځای کې یو بوډا پیدا کا ورته وی ته څوک کې وي زه مسافر یم. وای راځه اوګې ما څو ورځې وشوې چې خوراک مې نه دی کړی. د لاس نه رونی او کور ته راوست انګوري ورته کېښودل. دا کم میلمه چې راوستی او نه دا ډېر بوډا نور اسرائیل علیہ السلام خو شکل یې د بوډا دمه د انګور دانه راواغسته او خوله کې به یې واچوله نو د انګور دا سرمن او دا اوبه به یې په دې ګیره را روانې. انتہائی کمزور ہے. ابراہیم علیہ السلام چې د دې بوډا خوراک ولید چې ښه نه دی ښه خوراک نه کوي ډېر تعجب یې وکړ. ورته وی کاکاجي ستا څومره عمر دی؟ ورتوی زما عمر 200 کاله دی. دغه وخت کې د ابراهیم علیہ السلام عمرم 200 کاله. یہ ورتوی زما عمر 175 کال دی. 115 کاله او دغه وخت کې د ابراهیم علیہ السلام عمر مبارکم 115 کاله. دومره عمر ورته خود چې څومره د ابراهیم علیہ السلام. دیوی یا اللہ زمو د عمر خو یو شی دی دی چې خوراک کوي نو ښه خوراک نه کوي او په ما ښه نه لګي خو دقه رنګ حال به زمان وي. وای یا الله بس نور ما ته ملک الموت راوله چې ما نه روح وایي. دعا یې وکړه ابو طوی زه ملک الموت یم. الله دې دعا قبول کړه او ټیم دې پوره دی. خدا راته ووایه چې کم حالت کې ستا دا خوښېږي چې ستا روح دې لاړ شي. ابراهیم علیہ السلام ورته وفرمیل چې زه په سجده پروت یم نو ماله دا ډېره مزه راکړي. ورته وی په مونځ ودرېږه چې په سجده باندې شه نو د ابراهیم علیہ السلام روح مبارک هغه ملایکې واغست او ابراهیم علیہ السلام وفات شو. نو څوک کوئی عمر مبارک 200 کاله دی او څوک کوئی عمر مبارک 115 کاله دی. نو ابراهیم علیہ السلام د وفات واقعا داوا او د مقابل کې دشمن کافر نمرود نو داغه مرګ ډیر خطرناکو. زمکه کې قحط راغلو دانه معنی نه کې دی ځکه چې کومه ښایسته ځمکه وه او د فصل قابله وه هغه نمرود نیولې وه. ټولې دنیا باندې بادشاهي وه. دغه کال باندې چې څومره دانې کړې وې هغه ټولې نمرود قبضه کړې وې او بهر یو بورډ لګولی چې څوک مال راځي او مانه دانې غواړي پهله به ما ته سجده کوي ما ته به خدای وایي نو بعد کې به وله زه دانې ورکوم. نو هر کس به راته او سجده به یې ورته لګوله او تپوس به یې تې کو ستا رب څوک دی نو هغه به ورته وي العیاذ بالله ته زما رب نو هغه له به یې دانې ورکړه. نو دا قحط په خلکو کې ابراهیم علیہ السلام هم راغی
ابراهیم علیہ السلام چې دی ورته رو رسېدو دا بوډ یې وکته او نظام ودرېده. نمرود ابراهیم علیہ السلام ولید او وی پیژندو چې دا خو ابراهیم علیہ السلام. نو نمرود ورته وی یا ابراهیم زه څوک یم؟ وی انت عبد من عبید الله، ته د الله د بندګانو نه یو بندې، تم یو خالق او مالک لري او موږ هم لرو. ورته وی زه ستا رب یم. وینا ته زما رب نه، وی ستا رب زما نه بغیر بل څوک شته؟ ویاو. وی څوک دی؟ وی هغه ذات دی چې ژوندي کول او مړه کول کوي. ورته وی چې څوک ژوندي کول او مړه کول کوي هغه ستا رب دی؟ ویاو. ویا خو زه یم. وی زه ژوندي کول او مړه کول کوم. وی ته څنګه ژوندي کول او مړه کول کوې؟ وی ګوره ورته اوس یو سړی جیل کې اچولی او د پانسۍ حکم پې شوی. وی ګوره دا پانسي ګاټ کې پروت دی او دا به مړ کېږي. ورته وی هلکه روزه ځه. وی مړو ژوندی مې که او په لاره کې یو سړی روان و بې ګناه او هغه یې رونیو او پانسي که. وی ګوره دا ژوندی و، وی دا مې مړ که. ابراهیم علیہ السلام وی دا خو لوی ځناور دی، دا خواړو سره نه ژوند او نه مرګ پیژني. وی راشه بل دلیل ورته ووایه. ورته وی دویم دلیل واوره. ان الله یاتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. زما داسې رب دی چې روزانه نور د مشرق نه مغرب ته بوزي، که ته یقینا ربي تی واپس که د مغرب نه مشرق ته. مناظرې په قانون کې سړی به یو دلیل چې ووایي دویم دلیل به نه وایي. انتقال د یو دلیل نه بل دلیل ته د مناظرې په میدان کې غلط دی. لیکن ابراهیم علیہ السلام انتقال وکړو، هلته مقابل قمقلو هغه په دلیل پیژنه. هغه وی راشه داسې څیز ورته ووایه، داسې دلیل ورته ووایه چې د دماغ یې والي. او دې سره خو چل نه کېده. د قرآن کریم کې الله فرمایي فبهت الذی کفر. چا چې کفر کړی و حیران شو، جواب نه ورته. نو نمرود ورته وی دا د دلایلو خبرې نه دي، وی دا د څه شي خبرې دي؟ وی زه به ستا رب سره ګورم او ستا رب به وجنم العیاذ بالله، جګړه ورسره کوم. او وزیر رو غوښته او عملی رو غوښته. وی یو زبردسته بنګله جوړه کړئ، یو فرسخ پلنه جوړه کړه او دو فرسخ اسمان طرف ته اوچته کړه او آخري د بنگلې آخري کمره کې بره په چت کې ناست او ماهران رو غوښته او یو صندوق جوړ کړ. هغه صندوق ته یو کړکۍ لاندې کړه، یوه کړکۍ ولا بره کړه او هغې له یې ورونه جوړ کړه او تالې بنده کړه او څلور کلک مضبوط بازونه پیدا کړه او هغې له یې تربیت ورکړه، اموخته یې کړه. د ښکاریان چې پې ښکار کوي نو دوی وله بیا خپل تربیت ورکوي. تربیت یې وله ورکړه مضبوط شاهینان نصر ورته عربی کې وایي. هغې له تربیت ورکړه او بیا یې اوږي کړه او داسې چلو کړه چې دا څلور بازونه د هغې په خپو په منځ کې چې دی نو لرګي وتړل او دغه صندوق دی د هغه بازونو خپو هغه لرګو پورې وتړه او بیا دې له څلور چوکې راواغستې، امساګانې په هغې کې غوښه ورکړه
نو د دې صندوق سر ته د باغ باز مخې ته ودروله. هغه بازان خو ډېر زیات وږي نو هغه والوته، هغه غوښې پسې به یې زور کاو نو هغې ته خو ورسېدی نه شو. نو نمرود هم دې صندوق کې کېناستېد او یو یې ځان سره وزیر کېنه او جاز یې جوړ که. دومره هوښیار و خو چې اسلام چا سره نه وي نو که ناکامه او والوتو دا دواړه او ځان سره یوه لینده واغسته او درې غشي. وایي په دې دریو غشو به د ابراهیم علیه السلام خدای ولم العیاذ بالله. مزل یې کاو یو ټایم کې وزیر ته وی دا بره کړکۍ کولاو کا. چې کولاو یې کړه اسمان شین ښکارېده. وی دا بنده که دا لاندې کولاو کا. چې لاندې کولاو کړه دومره اوچت راغلی و چې ځمکه داسې یو ټاپو غوندې ښکارېده. ځمکه یو ټاپو غوندې ښکارېده. بیا یې ورته وی بند کا. بیا یې مزل کو ډېر مزل یې وکړه. وایي بیا یې ورته وی کولاو کا. چې کولاو که نو بره تیاره وه، لاندې چې کولاو کړه بیا تیاره وه. ورته وی بند کا. بیا مزل کو تر دې پورې چې قریبه وه چې هغه بازونه هلاک شوي دیوالي په وجه. ورته وی کولاو که چې بیا غشی راواغسته او لینده او ګزار یې وکړه. څه موده دا غشی ورکو واپس د وینو نه ګنده راکوز شه. وزیر ته وی کار وشه د ابراهیم علیه السلام رب هم وویشته. یو ملایکې ورته آواز ورکړه د الله دشمنه ستا اوسم اسمانه پورې 1500 کاله مزل پاتې دی. دا ته څه وی 1500 کاله اوسم ته چې نور مزل وکړي نو ایله به یو اسمان ته ورسې او یو قهرینه آواز یې پې وکړه. دومره تیز آواز و چې وزیر کم ورسره و مړ شو. دی ژوندی پاتې شو. بس بیا یې هغه چوکه راښکته کړه او بازان لاندې را روان شو. علما وایي دغه غشی چې دا بره راغی لاړه او واپس په وینو ګنده نو دا د څه شي وینې وي؟ علما وایي دا د اسمان او د ځمکې په منځ کې یو دریاب دی او په هغه دریاب کې کبان اوسیږي. او یو کب الله ته سوال وکړو چې زمونږ ربه دې کافر پتا گزار کوي دې قربانۍ کې ما پیش کړه چې دا گزار په ما ولګي. نو هغه ورته خپله سینه مخامخ کړه نو ځان یې الله ته قرباني کړه. د دا ګمان وکړه چې دا ما الله وویشت. خو چې واپس را روان شو نو جبریل علیه السلام پې راغی او د دا صندوق یې په وزر ووو. چې وی وو نو صندوق دریاب کې پرېوت. د دریاب چپو وو چې غاړې ته راووته. نو چې د دومره لرې ځای نه لاندې راپروزې دومره تکلیفونه پې تیر شو چې د دریاب نه راووته نو ږیره مکمله سپینه وه. چا بیا پیژنده نه چې دا نمرود دی. خلکو ته وی زه نمرود یم. وایي نه ته نمرود نه. ډېره موده پس خلکو پیژنده. ابراهیم علیه السلام ته وی وایي زه خو ستا رب پسې بره ختلی وم خو میلو راته نه شو. د بادشاهانو قانون دا دی چې جګړې کوي نو هغه یو بل ته مخامخ کیږي او جګړه کوي. اوس دې ته خپل رب ته ووایه چې ځمکې ته راکوز شي زه به هم فوج تیار کړم او هغه دې هم تیار کړي چې جګړه ورسره وکړم. دومره قمقل انسان. ابراهیم علیه السلام ورته وی دومره قمقل ته زما د رب سره جګړه کولی شي؟ الله ورته وفرمیل نمرود ته ووایه چې زما په مخلوقاتو کې چې د کم مخلوق خوښي
هغې نه بدله فوج جوړ کم ته د هغه مقابله وکړه خوښ کا د وزیران روغ وخته چې د ابراهیم علیه السلام رب راته چیلنج راکړی او د مخلوقات کې به د یو مخلوق انتخاب کوي زما د جګړې دپاره نو کم یو ورته یاد کو ټولو ورته وي یاره دا ماش یې ټیک دی ماشي کې دا قانون دی چې د خوراکو کې متصل مړ کېږي نو دا نور مخلوقات مضبوط دي او ماشه کمزور دی نو که چکرا باندې لګي او کسرا کې مړ کوي نو خو دې بخپل مړ کېږي نو فوج به کمیږي ورته ابراهیم علیه السلام خپل رب ته ووایه چې زه بس که فوج تیاری نو دې ماشو کې تیار وایي ټیک ده ابراهیم علیہ السلام ورته وفرمیل تم خپل فوج تیار کا فوج تیار کا اوس غری او توری او غشی را واغسته میدان ته راووت الله پاک د یو کمزوري سوري نه ماشو ته اجازت وکړوځي دومره ماشي راووته چې نور نه ښکارېدو اسمان گیر کو چې اسمان گیر کا الله ورته وفرمیل ورځئ پې خو چې یو نمروده به چیچو مخې سره به را پرېوتېده او ایره کېده او یو ماشه یو وزر والا هغه نمرود پسې شو او نمرود مخکې دی او ماشه ورپسې دی د ځان له یو کمره جوړه کړې وه د شیشې او چې دی څنګه کمرې ته وردن نه شو ور یې ځان پسې بند که ماشه بهر پاتې شو نو خوشحاله شو ماشه خپل خړتم راواغسته چې شیشې یې وواله دړې وړې کړه او نمرود ته په دې پوزه کې دننه شو دماغو ته ځان ورسو او د چغې کړې ښځو ته یې وی چې شا به زما سر په سپلو وهئ یو ښځه راله او سر وله په سپلو وهي استړې شوه بله راله هغه ستړې شوه تر دې پورې چې زنانې ټولې ستړې شوې ورته ویې موږ له طلاق راکړه دا ستا ډیپټي خو موږ نشو کولی ښځې ته لاړې وزیران ته لاړه اخره کې هغه څوکیداران ته لاړه بیا به یې بهر بورډ لګولی چې څوک نمرود سره ملاقات کوي نو پیله به یې 3 سپلۍ په سر وایي نو بات کې به سره خبرې کوي دغه حالت کې 40 کاله ژوند دی الله پاک دې خلکو ته وښود چې څوک زما مخالفت کوي که څومره لوی بادشاه یو څومره لوی طاقتوري دقه بیان 40 کاله خلکو په دې سر ووهه 40 کاله برابر شو یو مزدوری په پیسو ځان لنیولی و هغه به وهه غریب ستړی شو ورته وی زه به لږ دمه وکړم وایي دمه چېرته کې زما سر مات شو وهه مې هغه وی زه ډېر زیات ستړی شوم او بس دی وایي نه وی خامخا سر دې خوږېږي و یا وی صبر وکړه لږ غټه چپړه رالم او لاړه یو زبردست تبر یې راواغسته او ستاسو خبره دا خاص مازدیګر یې پې ووه چې سر یې وله مات که هغه ماش یې ترې ووت او ماش یې دومره غټ شوی د چرچڼې عمره شو او دی مردار شو هغه ماشي به اواز کو چې دا بدله د هغه چا ده چې څوک د الله سره دشمني کوي دا د هغه چا بدله ده چې څوک د الله سره دشمني کوي دا د هغه چا بدله ده چې څوک د الله سره دشمني کوي الله نمرود مردار کا نورنو که یو سړی ډېر هم بادشاه شي طاقتور شي پهلوان شي عقلمند شي حکومت ورته ملو شي مال ورته ملو شي دی به زیاتې نه کړي الله به نه یری ګورې کنی الله به دې داسې رونیسي چې بیا به یې د خلاصېدلو درک نه لګېږي دا مونږ او تاسو ته نصیحت دی
کمنګ او تاسو څومره لویه کرسۍ پیدا کو نه د نمرود نه غټه نشي پیدا کولی، څومره مال پیدا کو د نمرود نه سیوا نشي پیدا کولی، څومره عقل پیدا کو د نمرود نه سیوا نشي پیدا کولی، او څومره طاقت پیدا کو د نمرود نه سیوا نه، خو چې د الله نافرماني وکړه الله پاک گیر کا نو 400 کاله پس الله د ټولو نه په بیکاره مرګ باندې مردار کړ. انسان چې کامل دی او انسان سره د خدای پاک امداد دی دا الله چې انسان د الله پاک بندگی کوي او د الله پاک خیال ساتي او د الله پاک عبادت کوي، نو په دې سيزونو باندې الله پاک انسان ناراضي کېږي، بیا به دنیا هم خشتای او آخرت به هم خشتای. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت کوئ.